مولا امیر المؤمنین روایت ته صلی علیه السلام یهی چه لعن رسول الله صلی الله علیه و آله الربا، خدای سود نه لعنت کړی دی، و آکله چوک څه سود خوري سودخور دی هغه نه لعنت کړی دی، و بایعه چوک څه دغې لارې کې و مشتریه خرید و فروخ کوي، خلی یا خرڅوي سود بنیاد باندې هغه نه لعنت شوی دی، و چوک څه مدد کوي و کاتبه ای سود والا کاغذ لیکي هغه نه لعنت شوی دی، و شاهدیه چوک څه ګواهی کې ورسره کینی دوه کسان په هغوی لعنت دی، و موکله و بل حدیث کې موکل ټکی راغلی دی، یعنی چوک د وکیل کړلو، یعنی سودخور ځان ته یو کس وکیل کې سلوټ شي محترم نه پلنکی سره سود والا کاغذ ولیکه هغه وکیل نه لعنت شوی دی، د موکل نه خو خود دی چې چوک وکیل کو هغه نه لعنت دی. بیا امام نه روایت ته چې کله خدای غوړي چې یو کله هلاک کی یو قوم نابود کی دی هغوی نابودی واجه چه دی ظهر فیهم الربا، څخکلی کی احکام کی سود زیات شي، سود ظاهر شي، سود دی کلی و دی معاشرې اتباع نښه ده.